سوی دی غرونه ولې خلک شي یار په کوزدر کې د غرونو د سوانې سلسله چې کومه ده نو دا یو سوالیه نشان دی دا څه کلم سوالیه نشان و پروس کالم و د هغې نه هغه مخکې کال هم سوالیه نشان و خو تر ننه پورې د دې سوال جواب میلاو نه شو چې دا اور څوک اچوي ګنې په اسبڼ کې د دې ښایسته ځنګل د سوانې هیڅ جواز چې کوم دی هغه نه و مخامخ دا غر سوی دی غرونه ولې خلک شي یار یاره والله علم چې ځینې خلک خو دا خبره کوي چې حکومت طرف ته ځي چې یاره کسان راځي او څه کسان وي چې موټرسایکل باندې دوه کسان راغلي وو او هغو دا اور ورته کوي څه کسانو بې ډزې هم کړې وي په دې مخکې کې ماښام ټیم کې نو داسې د حکومت طرف ته زما په خیال سره خبره لکه څه خلک راځي او قصدن چې کوم قصدن ابدن دا کار کوي دا غرونه سیږي کني یو سړی په خپل غر په خپله څنګه وسیږي او دا ستاسو قامي غر دی دا زموږ قامي غر دی دا زما په خیال چې په دې علاقه کې دا ټول نه لوی ځنګل دی دا لوی ځنګل دی موږ په دې کې 15 میاګان دي خو په دې کې بیا موږ 15 نسبونه یو 15 پلاران دي او د هغې بیا جدا د خپل نسب نوم دی نو هغه خلک پکې موږ دا زموږ د میاګان غزم صاحب کې نور پښتانه هم شته او داسې نور زموږ سره غریب خلک پکې هم شته دی بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کتونکو دا وخت زه د اسبڼ چې کوم دا کشمیر غریزه سلسله ده په هغې کې ولاړې مو دا مخامخ غر تاسو ګورئ د دې غر څه نوم دی خانجي چینار تنګې چې کوم دی د هغې غر دی او دا زما په خیال چې په دې سیمه کې د ټولو نه لوی او ښه ځنګل و مخامخ دا تاسو ګورئ چې دا د نن نه یوه هفته مخکې لکه نن زما په خیال چې 28 جون دی او دا د نن نه یوه هفته مخکې سوی دی دغه ونې تاسو وګورئ چې مکمل د یخ نه تر سره پورې چې کوم دی نو سوي دي دغه شانته کې بیا موږ وګورو نو هغه طرف ته دغه ونې هم چې کوم دی نو سوي دي او څه پکې چې کوم دی نو هغه شنې پاتې شوي دي او ډېر د افسوس خبره ده تاسو دغه شنې ونې وګورئ چې څومره ښایسته ښکاري او دغه سوي ونې تاسو وګورئ چې څومره بدرنګې ښکاري او دې ځنګل چې کوم دی نو دا اور اغستی او دا اور چې کوم دی نو یوه هفته وړاندې نن 28 تاریخ دی خو د دې تقریبا یوه هفته وشوه اوس دغه طرف ته هم تاسو وګورئ چې دغه غر چې کوم دی په دغه کې دغه دنګ دنګ نختر دا سوي دي او دغه لاندې نه بیا زه تاسو ته هغه بره سره هم ښیم او لاندې راته هم ښیم دا یو بل منظر د هغه ښکته نه چې دا غر چې کوم دی نو دا ورسه د دغه ځای نه تاسو راوالی په دغه ځای کې بیا ګوره ورته چې څومره دغه ځنګل دی که هغه لاندې دی او که باندې دی نو دغه چې دا خړ خړ دا سره سره ښکاري نو دا پکې هغه ونې دي چې کومې چې کوم دی نو هغه اور سوي دي او دغه شانته کې بیا موږ په بره باندې لاړ شو نو د هغه ځای پورې دغه ځای خو چې کوم دی نو د هغه خو بیخي چې کوم دی نو د تباهۍ سره مخ شوی دی دغه ونې سوي دي په دې کې لاندې چې کوم دی د مالټو بوټي د شلتالانو بوټي او نور میوهدار بوټي پکې او د دې سره سره نور چې کوم ګیدړان شادوګان مې به چې دلته وو او ورسره چې کوم چرند فرند مرغۍ وې نو هغه چې کوم دی نو هغه سوي دي د افسوس خبره دا چې په کوزدیر کې د غرونو د سوانې سلسله چې کوم دی نو د تیرې یوې میاشتې نه زیات وخت وشو چې روانه ده خو تر اوسه پورې دا پته ونه لګېده چې دې غرونو ته چې کوم دی نو څوک وراچوي دا غرونه څوک سیځي د دې غرونو د ښایست د دې بوټو د دې نخترو د شینکي دشمنان چې کوم دی نو هغه څوک دي مې بي چې ښکاري څه خلک چې کوم دی نو څه خلکو ته اشارې کوي خو د محکمه ځنګلات اهلکار چې کوم دی نو هغې تر اوسه پورې په دې څیز کې بیخي پیل دي چې هغه دا خلک ونیسي او د هغې خلاف چې کوم دی نو هغې کاروایي وکړي چې یاره زما غرونه ولې سوځي او دې ته دا اور څوک اچوي دا یو سوالیه نشان دی او دا پروس کالم سوالیه نشان و دا څه کالم سوالیه نشان دی دا نه 2 کاله مخکې هم چې کوم دی نو سوالیه نشان و او که فرض که دا خلک معلوم نشو دا کاروایي ونه شوه نو دا به آینده دپاره هم سوالیه نشاني ما له اجازه راکړئ د الله په امان